لږ شي باندې صبر کول چې الله څه درکړي ته په هغې باندې صبر وکې او په دې باندې روغ ځان ووینې نو الله به دا ډیر کړي. علما وایي چې کله سړی خوراک وکړي او روټۍ وخوري او دې پسې وروسته وایي چې الحمدلله نو د دې معنی دا ده چې ټول تعریفونه الله لره دي او د الله شکر دی چې ماله الله دا رزق راک. علما وایي الله به دا رزق د دینم سیوا کی نن لږه میلو شوه الله به سبا د دینه ډیره کی نو هر ټیم کې شکر است. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بنده نه بل بنده تپوس وکي چې څه حال دی دی او دی په بدحالۍ کې او دی وایي د الله شکر دی بس د الله شکر دی ښکلی حال دی نو یوه فرشته ولاړی هغه دعا وکړي وایي یا الله دا حال وله داسې کې لکه دا څنګه چې ده ووي حال بد دی او دی وایي ښه دی نو یا الله دا حال ورله ښه کړي او چې حال یې ښه او ته ترېنه تپوس وکړې څه حال دی بس وایي ژوند دی تېرېږي نو ډېر بد حال مې دی نو حال یې ښه او دی وایي بد دی نو فرشته وایي یا الله دا حالت وله داسې کې دا څنګه چې دی وایي نه که ښه حالت وي نو هغه ورله الله خراب کړي ځکه فرشته ورته خیره وکړي. نو هر حالت کې د الله شکر ادا کول او د الله په ورکړه باندې صبر کول دا الله ډیری. نو سیؤتین الله من فضله الله وی چې دی ویلی وی چې زر دا چرا بکړي مونږ ته الله تعالی من فضله د خپل فضل لا ورسوله او رسول د الله برا کی د خپل فضل نه انا الی الله راغبون بیشک مونږ خاص الله طرف ته رغبت کو بیشک مونږ الله طرف ته رجوع کوونکیو په هر حالت کې به الله ته رجوع کوي که تکلیف راځي به الله ته رجوع کوي کو خوشحالی راځي نو به الله ته رجوع کوي. حدیث مبارک کې راځي وي د مؤمن خو ډېر ښکلی حال دی څنګه د مؤمن خو ډېر ښکلی حال دی چې کله پې الله خوشحالی راولي نو دی شکر ادا کړي نو الله ورله اجر ورکړي او چې کله پې تکلیف راشي نو دی صبر وکړي نو الله ورله په صبر اجر ورکړي. نو د مؤمن خو دواړه حاله چې دي هغه د کامیابۍ دي که مصیبت ته نو دی صبر کوي الله اجر ورکوي او که خوشحالی ده نو دی شکر وباسي نو الله اجر ورکوي. نو هر حالت کې د الله شکر ادا کول. حدیث مبارک کې راځي چې سړی ته لږ تکلیف رسي نو د الله د طرف نه پې اجر میلاویږي تر دې پورې چې د سړي په خپه کې ازغې مات شي په دې الله دې بنده له اجر ورکوي او دی یو سیز ته لاس کوي او هغه په دې یو جیب کې پروتي او دی د وارخطایۍ نه بل جیب ته لاس کی نو په دغه ټیم کې هم سړي ته لږه صدمه ورسي دا زړی لږ دړ وکي دا سیز په تادۍ راوچتوي. حدیث مبارک کې راځي په دغې دړ ورلم الله نیکي ورکوي. نو د مؤمن هر حال د خوشحالی دی خو چې دی وی چې انا الی الله راغبون بیشکه مونږ خاص الله طرف ته رغبت کوونکیو نو تمه دا به د الله نه ساتو بروسه به د الله په ذات کو او چې کم حال الله د طرف نه وي نو په هغې به شکر ادا کو. نو دې آیات مبارکه کې دا تعلیم د الله د طرف نه میلو شو چې څه الله دله درکړي دي په هغې صبر کوه د الله په تقسیم رضا کېږه مالدار سره حسد مه کوه ځکه دا د الله په تقسیم باندې ناراستیا ده چې دله ولې الله مال ورکو د ده نه یې والې که مال یې راکویه که نه نو دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دي.